أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. 88 نمبر آیات تے دا سورة اعراف نحم سپارہ. دے دینا د شعیب علیہ السلام قوم د تکبر د وجې نه انکار وکړو او وی خلکو ته ویل چې د شعیب باندې ایمان مه راوړئ، نقصان به در فیخ کی. همیشه عالمان د دین ذکر کوي، د دین مرګرتیا چې کړي د نو غریبانانو خلکو کړي ده، او چې څومره د دین او د الله خلاف کړي ده نو دا مالدارو خلکو کړي. ځکه مالداری په انسان کې تکبر راولي، او چې څومره متکبر خلک دي دا عموما پیسې والا دي. قرآن مجید ته چې څومره فکر کې همیشه چې د حق پرستو خلاف کړي دي نو غټانو، وزیرانو، عہدیدارانو، افسرانو طبقه کړي دي. د شعیب علیہ السلام مخالفت وزیرانو خلکو کړي دي. اکثر د قوم د هلاکت او خياران ذکر کوي لوی سبب د هغوی مشران ګرځي. نو چې مشر صحیح وي نو قوم په ترقی باندې راتلی شي، او چې قوم صحیح نه وي، غلطی فیصله او غلطی مشورې کوي، نو دا قوم د دلته هلاکت ته ورځي. قال الملأ الذين ویلو وزیرانو اغه کسانو استکبروا چې ځان غټ ګڼلو من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نا لنخرجنک یا شعیب خامخا من بأباسو تعالی را اے شعیب والذین آمنوا او هغه کسان به وباسو چې معنی راوړې ده ما کستا سره من قريتنا د کلی خپلنا. وی مالدار همیشه د هر څه خپل جاگیر ګڼي. ولې دا شعیب علیہ السلام په دې کلی کې اوسیدونکو نه، ولې د علاقه او د کلی د دنو خوده د هر څه خپل جاگیر ګڼي، ولې تکبر پکې. او لا تعودن یا با واپس کو تعالی را فی ملتنا فترقو زمونکی، نو تب زمونگا خوخ علی چې په مونږ باندې بارت نه کې، زمونگا ناروا او تب ناروا نه وي، امونږ له اره خبره جایز کې پونږ پر بین خلی نو دیسی کس بیا دار چا خوخی کنه. او چې کله خلاف کې کله ناروا او تناروا وي نو بیا به د ناروا خلکو بدی شي. نو شعیب علیہ السلام جواب ورکړي، قال او شعیب علیہ السلام اولو كنا کارهین، اگر کوم بد غنو دا خبره. شعیب علیہ السلام گمراه نشو. معلومه دا شو علماء کرام بیانای چې تمام انبیاء په باره کې دا عقیده ساتل فکار دي چې شیطان یو پیغمبر هم نشي گمراه کوله. ځکه دا د الله منتخب شوده خلق ته الله تعالی به د بندگانو کې چون کړي دي، نو شیطان په د باندې طاقت نه چې د گمراه کی په مختلفو طریقو. او سوره حجر 42 نمبر آیات کې وایي ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقینا زمانه کان بندگان چې دي الله شیطان ته استفاده باندې زور او غلبه نشته. نو انبیاء د الله نیکان بزرگان هغه بندگان دي، شیطان په دی باندې وس نشي لرلې، نشي گمراه کوله. نو شعیب علیہ السلام گمراه کړي
انسی شیطانانو نو قد افترینا علی الله کذبا یقینا تاسو تړی په الله پورې کذبا دروغ شعیب علیہ السلام وی قد افترینا یقینا مونږ به وتړو علی الله فالله پورې کذبا دروغ ان عدنا فی ملتکم کوم واپس شو تاسو په دې دین کې تاسو په طریقو په دې حرامي توبونو باندې مون خوشاله شو په تاسو مراد نه کوو نو مون په الله پورې دروغ تړلی بعد اذ نجانا الله منها رستو دا غینا چې خلاصې را کړې ده الله مونږ له دا غینا وما یکونو لنا او ندا مناسب زمونږ د پاره اندا خبره نعودا چې مونږه واپس شو فیها پدې طریقو ستاسو کې الا ایشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی ربنا چې رب زمونږ دی یو انسان د ګنا نه ځان ساتي نو وای دا ځان ساتل د ګنا نه د انسان خپل کمال نه دی دام د الله فضل دی په د باندې یو انسان وای ګورا غلط کارونه کیږي او زنه کوم نو دا نه کول د غلطو کارونو نه کول دا ستا کمال نه دی دام د الله تعالی فضل دی پتا چې پتا یې نه کوي نو د دې نسبت هم د الله فضل ته کېدی شي وسع ربنا كل شيء علما فراخ دې رب زمونږه هر سستا فعلم کې علی الله توکلنا خاص په الله باندې توکل کومونګه دا کلمه شعیب علیہ السلام ویلی و الله چې موږ د گمراهۍ نه بچ کړي نو زموږ په الله باندې باور ده واستوکل ست ویل کی بعض انسان وې زما په الله باندې توکل دی نو توکل دې ته ویل کیږي چې تبع اسباب اختیاره نتیجه به په الله باندې فریدي په غیر د اسباب یو انسان وې زما په الله توکل دی دې ته توکل نه ویل کی ځان په الله سپارل سره د اسباب به د اسباب یو انسان له لامبو نورځي دارنګ د انسان سره ټوپ دا نور څه د بچاو زره نشته او د پسین باندې ورپوزي زما په الله باندې توکل دی نو دا توکل د توکل نه وي عالمان ذکر کوي اسباب به اختیاره نظر بده په اسباب باندې نه نظر بده په مسبب الاسباب